ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له لا ند له ولا نديد له ولا جد له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأطعنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. محترم مسلمانانو، مونږ او تاسو په یو عظیم نسبت سره دې ځای ته راجمع شوي یو چې هغه زمونږ د محترم سهیل احمد وړه بچی لبابا بنت سهیل هغې قرآن کریم په ناظرۍ سره اختتام ته رسولی دی. مونږ او تاسو ته په دغه سلسله کې دعوت راکړی شوی دی چې په دې موقع د الله رب العزت د دین خبرې هغه مونږ او تاسو وورو. او محترمو، د الله رب العزت دا دین دا الله رب العزت ته ډیر زیات ګران دی. الله تبارک و تعالی ته د خپل دین
د ځمکې اسمان او هغه چې د ځمکې اسمان ترمنځ دي، هغه څه چې په اسمانونو کې دي په ځمکو کې دي، د دې هر څه نه غوره الله رب العزت ته د خپل دین دی. حتی چې انبیاء کرام علیهم السلام داغینم الله رب العزت ته زیات خوخه او زیات محبوب دا خپل دین دی. نو کوم ځای کې چې مونږ او تاسو د الله رب العزت د دین خبر اورو، نو چې مونږ او تاسو د ادب مظاهره کوو، هغه بیان د زړه په غوږو باندې اورو، هغه بیان خپل ضرورت ګڼو، هغه بیان د پاره مونږ او تاسو کې طلب وي، مونږ او تاسو کې انابت وي، نو مونږ او تاسو هم الله رب العزت ته محبوب ګرځو. ځکه د چا چې د دین سره نسبت راغلی نو هغه الله ذلولی دی، الله تبارک وتعالى هغه ته خوشاله ورکړي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. په دې وجہ زمون د تمام خويندو میندو زنانو نه دا توقع ده چې مونږ او تاسو د الله د دین بیان دا توجه سره وورو، د عمل په نیت سره، د ثواب په نیت سره. که چرته مونږ او تاسو د بیان بعضې خبرې مخکې اورېدلي نو چې ذهن کې مدعي چې عمل مو پې څونه کړی، نور ته مونږه دا پیغام څونه رسولې. محترمو، د کوم کتاب په ختم کې چې مونږ او تاسو راجمع یو، دا د الله تبارک وتعالى کتاب دی، او الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې هغه زمونږ او تاسو خالق دی. دا کتاب د هغه ذات د طرف نه دی چې هغه رب العالمین دی. دا کتاب د هغه ذات د طرف نه دی چې مونږ او تاسو ته زمونږ او تاسو ضرورت پوره کوي. که مونږ او تاسو ته د سترګو ضرورت و، الله تبارک وتعالى مونږ له سترګې راکړي، مونږ او تاسو ته د اورېدو دپاره د غوږونو ضرورت و، نو هغه ذات مونږ ته غوږونه هم راکړي. مونږ او تاسو ته د لاسونو ضرورت و، نو د پښو ضرورت و، دا مونږ او تاسو ته الله راکړي. اللہ تبارک و تعالی فرمائی الم نجعل له عینین، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، الم نجعل له عینین. اللوی زما دا بندگان دیتا سوچ نکیا، آیا دیل ماستر کی ندی ورکڑی دعا، ولسانا ندیل رجب ضرورتو نجب من ولا ورکڑی دا، وشفتین ندیل دا شند ضرورتو نشند من ولا ورکڑی دی. فدی وجہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی وفی انفسکم فلا تبصرون. زما دا قدرت نخی، زما دا قدرت کرشمی دا استاسو پر خپل بدنونو کې موجود دي. د خپل بدن ته سوچوکا، نو د سترګو ته دې سوچوکا، نو د غاښونو ته دې سوچوکا. بیا ګوره ته خوراک څښاک کې نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالی ستا په دې ګېډه کې نظام انهضام هغه ډایجسټیو سسټم مقرر کړی دی. تو خوراکونه کې بیا بېغمې، بیا د هغې د هضم کېدو دپاره الله مشیندرې لګولي دي.
نو بیا داسې نه ده چې دا انسان د خوراکونو کې او دا په ګېډه کې جمع کېږي. الله تبارک وتعالی د اخراج دپاره ترتیب برابر کړی. الله تبارک وتعالی د اخراج دپاره ترتیب برابر کړی. ستا واړه بول او لوی بوله که دا لږ وخت هم الله دله بند کړ نو بیا به په سرو سترګو ژاړې منډې به وې بیا نن د هغه ذات ټولې نافرمانۍ کې هغه یو تن بیمار شوی و که نه واړه بولې بند شوي وه زامنو اسپتال ته بوتلو اسپتال کې داخل کو پیپونه ولا لګول ډېر په تکلیف سره هغه میچازې د هغې اخراج یې وکړ. ډاکټر ته نفیسه مو واغوسته د دوایانو پیسې مو لګېدې. هغه زامنو یې اخر کې د ډاکټر شکریه ادا کوله. وی ډاکټر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه تاسو زمون د والد محترم نه بوج سپک کو. هغه بیمار د چا بول چې بند شوي و هغه صاحب دل انسان و. صاحب دل دې ته وایي چې هر څه کې سوچ او فکر کوي هر څه کې د الله قدرت او کرشمي ګوري. هغه په ډرګ په جړا شو. هغه پلار هغه په ډرګ په جړا شو. زامنو والا بیا رامنډه کا وی بابا ولی بیا دله سیوا شو که څه وجه ده چې په جړا شوې. هغه پلار ورته وایي نه بچي تکلیف خو راته نه دی سیوا شوې. یو خبرې ته مې سوچ لاړو چې نن ګوره دې ډاکټر فیسه مو واخیسته نن ګوره دوایانې تاسو ماله راکړي په ډېر تکلیف سره ما ته پیپونه ولګېده زما هغه واړه بول هغه خارج کړي شو. نو تاسو د ډاکټر صاحب شکریه ادا کوئ. خو ما دې ته سوچ شروع کړو کوم ذات چې زما روزانه کله هم چې زما له غواړي او کله راله وړو بولو تقاضی نو هغه ذات راته د وړو بولو د لویو بولو اخراج کوي بغیر فیس نه بغیر دوایانو نه بغیر د پیپونو لګولو نه بغیر د تکلیف نه. نو آیا مونږ ته یو ورځ هم د هغه شکریه ادا کړې و که نه؟ نو هغه ذات داسې ذات دی چې د هغه ذات په مونږ او تاسو باندې نعمتونه بې شمار. الله تبارک وتعالی فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. تاسو د الله نعمتونه شمیرل غواړئ دا تاسو خپل شمیر کې نشئ راګیرولې. وګوره تا ته د خوب دپاره د تیاري ضرورت وي نو الله تعالی د شپې انتظام کړی. نو د ورځې ستا خپل شغل او خپل مصروفیات او خپل کارونه هغه تاله په تیاره کې ګران نو الله تعالی د ورځې د نور انتظام کړی د رڼا انتظام یې دله کړی دی. دا قرآن کریم چې نن مونږ او تاسو د د ختم په تقریب کې را جمع شوي یو نو دا کتاب هغه ذات را لېږلی دی. هغه ذات زمونږ او ستاسو خالق هم دی نو هغه ذات زمونږ او ستاسو مالک هم دی. هغه ذات زمونږ او ستاسو رب هم دی. په دې وجه چې مونږ او تاسو هغه ذات هغه خپل وکړو چې په مونږ احسانات ډېر زیات دي چې مونږ او تاسو هغه ذات سره بې وفایي ونه کړو. ځکه نن
که چا سره په کور کې یو سپی یې ساتلي هغه سپي ته یو ټوکړه ډوډۍ ور اچوي سړه ډوډۍ ورته ور اچوي خو هغه سپي دغه سړي ټوکړې د وجې نه څونه وفادار ګرځېدلی دی چې ته ورته اواز وکړې نو فوراً تا ته رامنډه کړي چې ته ورته وایې شابه نو که ګولۍ ورېږي نو هغه سپي بیا واپس کېږي نه نو مړه دې سپي نه عبرت واله که نه چې هغه یوه ټوکړه ته روزانه وله ور اچې هغه کې الله تا دپاره څونه وفاداري ښودلې ده د خپل ځان پروا نه کوي او ته باندې الله څونه نعمتونه څونه خوراک او څښاک څونه غلې څونه سبزیانې څونه میوجات دا الله تبارک وتعالی پیدا کوي او بیا چې کله ته اذان واورې د الله د کور نه ته اعلان واورې چې حي علی الصلاة حي علی الصلاة حي علی الفلاح حي علی الفلاح ته بیا خپل پلستن ځان ته بیا خو دراماته کی او په بل سیډ باندې واوري هغه مستم نه پاسې دا کوستا خپل وفاداری دا چې بار خبر شي پیدا په الله ډیر مهینه ما او زه به د الله لپاره خپل سرم قربانو مو دا به کوم او فرض مزدل توفیق نه ملاویږي وہی بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے کتزان دا اللہ وفادار گنی کتزان دا اللہ دا رسول تابدار گنی دا خلی خبر جدا دا او عملی کول دا خبر دا جدا دا نو دا قرآن کریم آغا ذات را لگلی آغا دا سے ذات دے اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ دار یوسیس خزانی زما سردی اللہ رب العزت فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ دا ارسیس خزانی زمون سرا دا عزت خزانی زمون سرا اللہ ویا دا مال خزانی زما سرا د سکون او د راحت او د خوشالو خزاني د الله سره نو یاد ساته د قسمه بیمارو خزاني د الله سره نو د آفتونو مصیبتونو خزاني د الله سره د مشکلاتو د پریشانو خزاني د الله سره الله رب العزت سره خود هر څه خزاني دی ګوري دا قران کریم چې نن دلته تاسو دی محله کې دای ختم دی دا د هغه ذات د طرف نه دی هغه ذات داسې ذات دی یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما هغه ذات داسې ذات دی یهبو لمن یشاء اناثا چاله چې وغواړي نو لونه ورکوي ګوره دلته اناسان د مخکې ذکر کړی دی دې کې ډېرې وجې دي یهبو لمن یشاء اناثا لومبي الله پاک د جنکو تذکره وکړه د زنانو تذکره وکړه یهبو لمن یشاء اناثا الله بخی چاله چې وغواړي جنکې د بعض روایاتو کې راځي د یو زنانه خوش قسم چې دې ته الله رب العزت اول مؤنث اولاد ورکي جنې ورته الله ورکي دلته د اناثا اول ذکر کا داغي وجه دا د جاهلیت په زمانه کې زنانو سره ډېر ظلم کېده بعض خلکو خو د زنانو تسلیمول نه چې دا انسان هم دی او کنه بعض خلکو وایي دا د زناورو نه عربو هغې خو دا په کور کې ساتل شرم ګڼلو او دا اوس هم دا جاهلیت شته دی چې کله دینی تربیت نی او خلکو کې دین نی
قرآن او سنت سره وابستګي نه او بے حیائی په عروج باندې 24 غنټې بے حیائی په جیب کې او هر وخت هغه ګوري نو بیا هغه جنکي کالګانې ځان له خپل غم خاطر جوړوي نو بیا ډېر خلک وایي دا جنکي په کور کې ساتل دا حقیقت دا دی چې دا ساتل نه دي پکار نه دا نعمت دی د الله رب العزت د طرفنا دا رحمت دی د الله رب العزت د طرفنا دا ستا دا بچه او ستا دا لونه دا کتا د دې تربیت وکا نو دا بتا د پاره د جهنم د اور نه حجابي دا بچی دا جنکه د دې ډېر فضایل وارد دي او چون کې ستا پجیب کې نن د بے حیاي مرکز را دنا ستا کور ته نن د بے حیاي مرکز را دنا ستا نکان او ستا جنکه اغیش پورت دغه بے حیائی پوری نو خود پر پریشانی راځي نو الله رب العزت فرمایي حبو لمن یشاء اناسا الله چاته غواړي ملونه ورکیا زکه د نورو د زنانو ډېر لوی مقام دی زنانا دا صرف د کور د صفایانو د لپاره یوازې نه دي ښه زنانا دا یوازې د وجلو د صفایانو د لپاره نه دي زمونږ د زنانو زندگی داسې یا سحر راپاسي د مونځ او د سود فکر نه بس الا چې پخول دي ډوډۍ پخول دي نو بیا لوښي وینځل بیا جامې وینځل نو بیا غرمې ته انتظام کول نو بیا ماښام د لپاره تیاری کول د ماشومانو د جامو صفایي هغه استری کوله او کلک پکې کمی کوتاهی کوي نو دا بد میړه ور باندې ورمنډه کوي خوي بیا دا بد میړه ول سپک ګوري نه دا زنانه خپل خادمه مګنا دا زنانه یو وینځه مګنا دا ستا بیبي دا نو دا ستا یو محبوبه ده زنانو ډېر لوی مقام او ډېر لوی کردار دی او څومره چې موږ او تاسو تاریخ اسلامی باندې نظر واچو د صحابیاتو خو سوایما او د نبی علیہ السلام د زمانی خلقو او نن شیطان وسوسم دا چيو چې هغه د صحابو دورو د نبی علیہ السلام زمانه خیر القرون راشدین نږدې دور کې وګورا زمونږ د علماء دیوبند یو ډېر لوی عالم بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دا ډېر غریب سړی و چا چې د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښودلی و دا ډېر غریب سړی و د دې یو ځای کې رشته شوې وه هغه ډېر مالدار ترین انسان چې کله ناوې راوستې شوه نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه هغه خپلې بیبي ته یو څو خبرې وکړي چې ښځې خاوند ته یو شانتي زندگی تیرول پکاري یعنی څنګه زما لباس نو داسې ستا لباس چې دارنګې د خاوند اعلی لباسي اعلی خوراکونه او ښځې غریبي ته صرف د بادر کاکا لوبیا راوړي که نه ډېر داسې بار کبابونه او دارنګې او میان او چرګان او څه څه چې واپسې کې راځي نو بادر کاکا د شل روپو لوبیا راوړي داسې نه برابرۍ پکار دی هغه لباس خپلو بیبیانو ته هم ورکوه چې کوم خپله چې یعنې څونه قیمت والا کوم قسمه خوراک خپله خورې نو دارنګې خپلو بیبیانو ته هم هغه خوراک ورکوه نانوتي رحمت الله علیه دا خبرې شروع کړي نانوتي صاحب ورته وایي زه خو ستا غونته نشم کېدی ځکه ته دا مالدار سړي لورې د لکونو روپو کالي یې دله کړي دي نو او ته زما غونته چې کېږي نو په دې کې یو سیکنډ هم نه لګي چې ما سره د غربت ژوند تېری ما سره د فقر ژوند تېری هغه زنانو ته وایي تا سره بل ژوند تېرولو ته خوشحاله یم غوړ کالي یې راویسته د ناوې دویمه ورځ ده کالي یې رالر که خاوند ته یې ورکه چې دا کالي چې ته په صحیح مصرف کې ولګوه
هغه دور د خلافت عثمانیه د جهادو نو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د لکونو رکو هغه کالی په هغه وخت کې هغه جهاد مجاهدینو ته ولېږلو زنانه براتلی چې ناوې ته به کته امیر نو ټیکه به نه وه والې به نه وي نو بعضې به پکې بوډېګانې رالې نو بعضې زنانه خو د دې ډېرې بدي کړه وایي دا ته ناوې په مور پلار سیوا وي دوه لاسه او دوه پښې راشړلې او منډې ته نه ایستې وه ډېر خبرې ولې شروع کړي هغه پوه قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغی بیبي خفه وه وی دې زنانه خو ماله پیغورونه شروع کړو چې ته مور پلار راودولې نو تا له یو ګوتمه قدر نه شوه کولی حالانکې د لکونو روپو کالي ورته کړی و خو د بعضې زنانو کار دا لغوتي لغوته دا به ښځې ته لګیایي زما خاوند خو داسې دی او که لږ څه کوي نو زه داسې کوم زه داسې کوم نو دا بله زنانه هغې ته برین واشنګ کوي چې ته هم داسې کوه نو دا خپل هم ټول عمر د لعنت څمڅې دا نور هم د لعنت څمڅې جوړول غواړي آخرت یېري زنکدن یېري قبر حشر یېري د قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغه بیبي هغه واپس پلار کله چې راله نو پلار ته کیسه وکړه نو پلار ورته نور کالی جوړ کړ قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته ووی چې ګوره کوم خلک د کالو استعمال زنانو دپاره ناروا نه دی دا کالی الله رب العزت دې زنانو دپاره پیدا کړي دي خو د دې کالي او حق دی دا به حق ادا کوي دا به د خپل کالي د کال په کال زکات ورکوي څومره زمونږ خویندې میندې شته په کالو فترو ډېرې مینې خو د زکات پته م ورته نه قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته ووي که چېرته ته د غوږونو د والو د دې زکات نه ورکې دا به تا دپاره لړماناني دا به تا دپاره خامراني څومره چې حدیث پاک کې راځي بس دغه زنانه بیا دغه کارونه ړموړ شو دا خو به یا زمونږ خیال یا بلي بیا رالل که نانوتي صاحب ورته دا زنالم ته به بیا لاړ شې پلار که را زنانه به دله پیغور میغور درکړي ستا کالي نشته او دا نشته او دا نشته نو محترمو هغه کالي هغې بیا لر کړو او نانوتوي رحمت الله علیه بیا هغه د خلافت عثمانیه هغه جهاد کې هغه مال ولګو او دغه زنانه چې وه د قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نه دین زده کول شروع کړ موقوف علیه پورې کتابونه یې ورسره ووې مشکات المصابیح پورې کتابونه د قاسم نانوتوي بیبي د نانوتوي رحمت الله علیه نه ووې او قاری محمد طیب رحمت الله علیه چې دا د دارالعلوم دیوبند متمم وروستو بیا دا د قاسم نانوتوي نوسې دی قاری طیب رحمت الله علیه لیکي چې ما مشکات المصابیح کتاب د خپلې نیا نه ویلو ښه بیا محدثه ګرځېدلې ده بیا د مشکات درس به ورکو زنانو ته خپلو زامنو ته خپلو نوسو ته قاری محمد طیب رحمت الله علیه محتمم دارالعلوم دیوبند هغه مشکات د خپلې نیا نه بیا وي نو زنانو کې داسې وي خو چې ځان یې وپېژنده زنانه خو هغه هستې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله نبوت میلو شو نو پیغمبر لره د نبوت په سترګو کې د نبوت په نظر لومبۍ زنانه کتلي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه لومبۍ وحي چې ورته وشوه په نبی علیه السلام ډېر غټ بوج راغی تبه ورباندې راغه کور ته راغی بیبي ته وایي چې یا خدیجه انی خشیت علی نفسی زما په خپل ځان یره وشوه خدیجة الکبرا څه کوي زنانه ده د زنانه کار بسی خاوند د بار نه راغی ټینشن دی پریشانی ده او د تصویر کړله اچرې په ځان مه یره مه کوه ته خو خدمتګارې د خلکو ته خو د غریبانانو سره مرسته کوونکي ته خو د یتیمانانو په سر لاس راښکونکي ته خو میلمه دوست انسان او بیا فورا ورقات د خدیجة الکبرا د تره زوی و هلته یې راوستو او بیا ورته ویې د نبي علیه السلام د محمد دا خبرې واوره چې هغه خبرې ورته وکړي
نو هغه ورقه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مخکلو انبیاء تم چې وحی کېدا په دې ترتیب سره وته وحی کېدا او کاش چې زه هغه وخت کې طاقت ورما چې دا خلق ته د کلی نو باسي کنه او دستا امداد وکم نبی علیہ السلام دی او مخرجیا ایا دا خلق ما د کلی نو باسي ویاو کنه چې د الله پیغام خلق ته رسول دی ډیر خلق په کانو وشتي حق مسله ته بیانوا بس اسفا اسی وسره ټیم پاسی کوا پښو کې وبو سره بوزا یا ستا مخالفت باندې کیږي ته یو ځکه مسله بیانې ته دا سود حرام دی نو سودیستا خلاف شي کته یو ځکه نارینو زنانو ته د حیا درس ورکې چې د زنانو د نارینو دې ته د حیا جون تیرول پکار دی زګه کچرته جینکه د لکانو مجلس کې خوشالي او پردو لکانو سره ناس تولاړې خوخی دی جینکو کې بیا قدرتی کار دی د دین غ نسوانی صفات ختم شي دا بیا سلاله خان ورته جوړ شي کومه لکان د زنانو په مجلس کې ډېر خوشالي نو دا غالب ته څوک سمو د پزا څخه خورجي ورته شي ستانانات نه جوړ شي بیا ته باندې داسې نارینه یې الکانی دای بل سکار دی پدې کې ډېر زیات خوشالي دا غیر ټول کړهړو خبرې اترې دا ټول تبه دا خورجي د کومه غاړه راغلی ده نو محترمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او مخرجیه دی مما وباسي د کلینا ویاو کنه چې دا رب پیغام بیان کړی دی دا رب پیغام مو بیانوا هر چاته وي تم خوي دا بلم بدلوي چې څوک کوي نو هغه ادمون د عوامو دا یو سوچي چې چاته نه دین پټ کړی چا ته حق خبره نه بیان کړی چا ولداري وی چې شرک مکوي بدعت مکوي رسم او رواج مکوي د بی حیا د جن نزان اوساته دا خبرې وته ډیر زیات خسړی پلان کې خو ډیر خسړی دی ولی هغه چې املاس ته وام نه پاسي او پلان کې مورې سي توبه 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 هغه سروستی پکې نشتا هغه جمعې ما قانون مړ پسې نشتا ګډاګانی پکې نشتا داسې زونه پکې نشتا نو محترم زمون د ډیرو عوامو دا یو سوچ غلط دا یو نیگیټیو تھنګ جوړ شوی یو چې څوک راته مسله بیانې غسر په دښمنی کوو او هر وخت د خلکو خپل خیر خوا په لوټ پکانو باندې وشته دي نو محترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر لومبه تسلی خدیجه ورکړه دا د دین اسلام د پاره رومبنه وینه کته شوی وا هغه د زنانو د سمیه رضی الله تعالی عنها د زنانو ډیر لوی کردار دی محترمو د قران کریم د الله رب العزت کتاب دی نو الله هغه ذات چې چاته ورکړي یا حبل من یشاء اناسا او د اناسن کې بل یو فنا کا نقطه مفسرین لیکلی دا چې ګوره دی آیت کې الله فرمایي یا حبل من یشاء اناسا و یا حبل من یشاء ذکورا دته اناسن دی تنوین دی ور باندې دبل ورونه دی ور باندې ذکرانا کې نشتا علماوی دا تنوین د نکارت د پاره دی د نکری د پاره دی نکرت ته وی چې معلوم نی خلکو ته زنانه وګوري خلکو ته معلومی نی ښا زنانه بسی المؤمنات الغافلات دا نا خبره مؤمنانه ایڈورٹائزمنٹ اور دی پبلسٹی نن محترمو زمون کر دوائی بوتل زمون کو عام د ضرورت او سیز یو ډبی پاغي باندې د پبلسټی د پاره زمون د بچي زمون د لوګ ور تصویران شای کیږي نن د اشتهارات ذریعہ زنانه وګرځیدا چې کومه زنانه دا خو مور جوړیږي د مور سونه وی مقام دی دا زنانه ک بیبی دا د بیبی سونه وی مقام دی دا بیبی د خاوند د پاره د نیم ایمان سبب دی دا نکاح دا نیم ایمان دی نو دا بیبی د خاوند د پاره د نیم ایمان سبب دی چا چې تا دالو خو در کړی دا نو دا خر خواږي دا ستا د نیم ایمان سبب دی نو بیا سره دښمنی کوا او هغه چا چې یو بل سره رښتې کې دی وی دوستی مو سره وکړه انا هغه دوستی هغه چې چا کې دینداری نه یو چې خادي ور باندې راشي
پخاده کی اللہ ایرو دا اللہ رسول ایرو قبر ایرو حشر ایرو دا پالن خطو دیور بل دی دا گڑاگانی دی دا پاکی ڈانسون دی دا پاکی ڈرگون دی نسمو خیال دی کہ پاپل خاده کی اللہ خپک دیبا اللہ سم خوشحالی کی وہ ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوست اور میرا ناراض ہوتا ہے زمون دے خویند میند تا پکار دائی کہ اپن نارینا پویا کئی لکہ دیم کرتا نارینا خبر اومنی وہ یہ رکور کے دا زنانا ویو دامی رنبانی زوی دی نزو پر کرمانونا ریجون پا دے خاقد پا خادے کی جو دل کی مارا برا تکور تراولی محترمو دا چا پا خادے کی چه غار مانونا ریجون دیتا ہوئی کہ شریعت پا کی غار کی قرآن اور سنت پا کے پانی کی دا پیغمبر علیہ السلام روڑلی شوی دین پسے پخپل خادے کی کوتا کی راوالی ایبانے با خوشحالی اللہ حرامی بیا زمان خویند میندو تا یہ مشرانو تا پکار دادی کہ آغا خادو کی شرکت نہ گئی کہ پکم و خادو کی دا شریعت خلاف کارو نکی گی دا قرآن کریم چنندلتا دا وڑی لبابا بنت سہیل ختم دے دا اللہ رب العزت دا طرف نہ دے دا محمد رسول اللہ دا اللہ علی گلے دے اور وساطت دا جبریل امین سرا دے غور امت دا اللہ علی گلے دا آغا کتاب دے نبی علیہ السلام فرمائی من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین چاہتا چھے اللہ دا خیر ارادو کی دا دین کویا وطور کئی دا لالومت دی سیدیم خوش قسمت دی اللہ رب العزت دا دی خاندان و دا دی کور کی اللہ پاک دا علم دا چینی راوستے اللہ والا پر بچوں کی عالمان حافظان پیدا کی دا دیر روی دا خوشحالی خبر دا دانن دا دون روی عزت دا رب قرآن کریم دا وجہ ندے نشمون دا ارتاس خپل بچی دا قرآن کریم دا پارا وقف کو انشاءاللہ دا بدمون دا ارتاو دا پارا و دنیا و آخرت کے سبب دا عزتی دلتے نمون دا دعا وارو بیا خپل ترتیب دلنا دا ختم دا معشوم دا ختم ترتیب بیا دلنا اختتام دا ورسوے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اے رب الجلال دا کمی خبری مونږه وکي کمی مووري دي رب مونږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اے رب الجلال دا کمی معصوم بچي قران کریم اختتام ته رسول دي ربا دا د خپل مور اپلار د خپل نیانی کو د یو خاندان د سترګو اخوال وګرځي سبب د عزت وګرځي اے رب الجلال زمون د ټول ناراضي شي اے پاک پروردگار مونږ ته د حیا ژوندۍ نصیب کړي اے رب الجلال مونږ ته ایمان نصیب کړي مونږ ته تقوا نصیب کړي اے رب الجلال تاسو موږ نافرمانی کړي ته موږ خپکړي اے رب الجلال جمعه مبارک او ورځ دا دی ختم پا سلسلہ کے راجم ایو ربا مون ټول پا جمع سر توبو باسو ربا آئندہ بتا نخا پکو اے پروردگارا آئندہ بتا نخا پکو تابا نخو سکو ربا مون ټول توبو باسو اے پاک پروردگار دا مون توبا دا قبول کے ربا اے رب ذوالجلال سونا خوین دلین دی راجم شوی دی ستا دا دین دا خبر دیر پا ادب احترام سر اوری دا ربا دا حیا جور و تنصیب کی اے رب ذوالجلال د سر د وختو نراوالی تر د خپل رکونو پورې حفاظت وکړه ربا اے رب الجلال دا حاضر مجمع د دې د زړه سونا جایز تمناګانی شریح حاجتونه د خپل غیبی خزانو نه تر سره کړي اے رب الجلال دا د خوشالو مو کې ربا تمام مسلمانانو ته بیا بیا نصیب کړه ربا اے رب الجلال اے پاک پروردگار مونږه د ګناهونو نه ډک یو ربا زمونږه سوچ هغه ګندا فکرونه ګندا ربا زمون سترګې په ګناه ککړې زمون غوږونه په ګناه ککړه زمون جبه په غیبتونو په چغلو تاویلو ماویلو ککړه اے رب ذوالجلال مونږ ته تا لاس پورته کوو نو ربا مونږ ته حیا راځي چې تا څنګه لاس پورته کو د ګناه ډک لاس ته پورته کو وربا مونږ ته بل رب نه دی معلوم مونږ ته بل در نه دی معلوم اے رب ذوالجلال ته مغفرت والا ذات ربا
ته مغفرت والا ذات زمون په تمام ګناہوں باندې د عفو قلم راکاږي زمون په د ګناہوں ربا داغي مغفرت نصیب کې اے رب ذوالجلال تاسو مسلمانان شراغلی پدې کې څوک بیمارانی د دې کورونو کې څوک بیمارانی شفاء کامله عاجله او نصیب کې اے رب ذوالجلال چا کورونه نی آباد پدین او دیندار سره کورونه آباد کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین ټول مبارک